علماء کرامو په دې حالاتو کې د دې حالاتو نه د وتو دپاره یو څو اعمال چې دی نو هغه هم ښودلي دي. که چېرې مونږ د دې اعمالو اهتمام وکړلو نو انشاءالله د دې په برکت باندې زر تر زره د دې مشکلاتو نه مونږ ته خلاصې ملاوېدی شي او په هغې کې لومبنی څیز چې دی نو هغه د فرض مونځونو پابندي ده چې د فرایضو مونږ پابندي شروع کړو او خصوصا د سحر د مونځ ډېر اهتمام شروع کړو ولې چې د سحر دا وخت چې دی نو دې وخت دپاره الله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د برکت دعا کړې ده. اللهم بارک لامتی فی بکورها، الله د دې په سحر سبا کې ډېر برکت واچوه. او روایاتو کې راځي چې دا وخت چې وي نو دا د رزق د تقسیم وي، د الله رحمتونه په سحر په وخت کې تقسیمیږي. نو یو خو د پنځو وختو مزونو ادایګي لیکن خصوصیت سره د سحر د مز ډېر اهتمام چې دی نو هغه پکار دی. دویم نمبر باندې حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سحر په وخت کې وینا کړې وه چې کوم یو سړی د صبح صادق نه بالا تر طلوع شمس په منځ کې دا کلمه سلزله وویله نو الله تبارک وتعالی د هغې په رزق کې برکت اچوي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. کوم یو سړی چې د صبح صادق نه د سحر مونځ په منځ کې دا کلمه سلزله وویله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله تبارک وتعالی د هغې په رزق کې هغه به برکت به اچوي. دوه څیزونه شول جي. دریم نمبر باندې د ورځې په آغاز کې د سوره یاسین تلاوت. حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو سړی د ورځې په آغاز کې د سوره یاسین تلاوت وکړي نو الله تبارک وتعالی د ټولې ورځې د حاجتونو دپاره دا صورت چې دی نو دا ور دپاره کافي شي. نو سحر چې آغاز کوئ د ورځې نو د سوره یاسین تلاوت کوئ. څلورم نمبر باندې د چاش مونځ کول، 2 رکاته یا 4 رکاته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام 4 رکاته به کول او 12 رکاتو پورې کړي دي. حدیث کې راځي چې کوم یو سړی د چاش مونځ کوي نو رزق چې دی نو دا چاش مونځ چې دی نو دا رزق ځان طرف ته راکاږي. نو یو 4 رکاته 2 رکاته نوافل دي چې موقع ملاوه شي نو د دې ادایګي هغه کول پکار دي. او 5م نمبر باندې روزانه د شپې په ټیم کې د سوره واقعه تلاوت. سوره واقعه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم یو سړی د سوره واقعه تلاوت کوي په هغې باندې کله به هم تنګ دستي به نه راځي. حضرت عبدالله ابن مسعود او د صحابه کرامو معمول به دا و چې په کور کې زنانه او لوڼو ته به حکم کولو چې د شپې سوره واقعه تلاوت چې دی نو هغه کوئ. نو په خپله باندې به هم کولو او زنانو باندې به هم تلاوت به کولو. 6م نمبر باندې عمل چې دی نو هغه دا دی چې انسان هر وخت په اودس کې اوسیږي. روایاتو کې راځي چې کوم یو سړی باوضو وي نو الله تبارک وتعالی هغې ته رزق هم ورکوي او په رزق کې برکت هم ور دپاره اچوي. دا څو اعمال دي. سحر د مونځ خصوصي اهتمام، د مونځ نه پس سړی کیني او د نور نه مخکې سلزله دا کلمه ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. او چې نور راوخیږي نو اشراق مونځ وکړي، د چاش مونځ وکړي، د سوره یاسین تلاوت وکړي او بیا د ماښام نه پس د سوره واقعه تلاوت وکړي. هر وخت په اودس کې اوسیږي او کله چې موقع ملاویږي 2 رکعته صلات حاجت دی کوي او الله په مخ کې د خپلو حاجتونو اظهار دی کوي. انشاءالله دا اعمال که چېرې مونږ شروع کړل الله تبارک وتعالی به د دې پریشانۍ نه، د دې مهنګایۍ او د ګرانۍ نه او د دې مشکل حالاتو نه مونږ ته به نجات راکوي.